غټه خوشحالي ماته دا محسوس شوې دغه شوې ده فیل کړې ده ما چې پاکستاني قوم د خپل حق دپاره راوچت شو. خاص کر جبر کونسل انتهایی مشکور یم. جبر کونسل نه دا حد کوي آوټ کلاس ریزلټ ورکوي او وخت کې ورکړلی او زه په دعوه باندې وایم چې انشاءالله آینده لپاره به د دې نه نور بهترین ریزلټ وي. د حضراتو ته وایم، زه ډپارټمنټ محکمو ته وایم، اکسین ته وایم، هغه ته ما بیګا جواب لیږلی چې آینده لپاره تا چې کم حرکتونه کړلي د هغې تا ته معافي نور خپل قبرت دوست کا او د دې عوام نور ډېر عوام ذلیله کوه او خپل کار په وخت باندې کوه. زمونږ دا تاسو چا سه هېچ چا سم څه دښمني او څه دغه نشته، نفرت او یا څه مسله نشته، خو په کوم ځای کې چې د عوامو تذلیل کېږي، کوم ځای کې چې عوام ټارچر کېږي، خلکو ته تکلیف رسي، کومه محکمه رسي، هلته بیا زمونږ د هغې ښکاره درته ویل چې هلته زمونږ بیا جنګ دی د هغو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اوس په دې وخت کې جبر کې ولاړ یم د خپل پاکستان تحریک انصاف د ذمہدار ملګرو سره. ثناء الله صاحب را سره خواته وړلی، عزیز احمد بھائی دی، ذبیح الله بھائی دی، نظیب خان دی، طاهر لالا دی، زمونږ سمیع الله بھائی دی، ساري نور ملګري ټول ولاړ دي هلته، او فرید لالا زمونږ فاروق بھائی او ټول ملګري دي. اول خو زه پاکستاني قوم ته مبارکباد پیش کوم چې دوی یو ډېره ښکلې فیصله وکړه. ناصرزاده بھائی دا اصل کې د پارټو خلاف مسل دغه نه و دې ټایم کې دا کوم الیکشن چې و جماعت اسلامي شو، پیپل پارټي شو، دا د دیو دغه ختم دا قصه نه وه. اصل کې مسله وه د عوامو او د یو نادیده قوتونو چې کوم دي د هغو دغه د سیول رایټس خبره وه او د عوامو د خلکو د خپل حق دپاره خلک راپاسې زه ټول نه غټه خوشحالي ماته سره خلک وایي دا چلو شو هغه کار وشو. زه وایم چې د ټول نه غټه خوشحالي ماته دا محسوس شوې دغه شوې ده فیل کړې ده ما چې پاکستاني قوم د خپل حق دپاره راوچت شو، هغه خپل حق دپاره وجنګېده او هغه فیصله د خپل حق به وکړه. خو دې نه که دا فیصله دوی داسې نه وی کړي نو د راروان د پاکستان چې څومره فیوچر روان ټایم و دا ټولو په دغه حالت دغه کې تېرېدی، غلامۍ کې به دې کې. نو زه د پاکستاني قوم اپریشیټ کوم، داد وله ورکوم، خراج تحسین ورته پیش کوم چې تاسو د چا دپاره فیصله نه کړې، تاسو د خپل ځان دپاره فیصله وکړه، حد هم کړی دی او ویلډن. دغه شانتې د شعور نه ډکې فیصلې کوئ، ټیک فیصلې کوئ او د دې نه علاوه زه د خپل هوښیارۍ چې څومره خاص کر جبر کونسل انتهایی مشکور یم. جبر کونسل نه دا حد کوي آوټ کلاس ریزلټ ورکوي او وخت کې ورکړلی او زه په دعوه باندې وایم چې انشاءالله آینده لپاره به د دې نه نور بهترین ریزلټ وي. د جبر ملګري، د جبر ورکر، د جبر ذمہدار کسان چې کوم دي دا بل شانتې ځوانان دي، یو عجیبه غوندې دغه دی. د دې مثال زه تا ته بهرې غونډ ضلع کې نشم پیش کولی او ټولو مونې غټ ډیډ ورکړلی و. انشاءالله د پارټۍ د طرفه به چې څومره دغه کېږي نو جبر د دې مینې جواب به انشاءالله په ډبل مینه ورکوي د خیره سره او دا به ثابتوي د خیره سره پارټي. باقي را روان زمونږ د دنیا مسلې دي دلته د بجلی صورتحال دی نو په هغې باندې الحمدلله زمونږ ډېر ښکلی نظر دی، مونږ ته پته لګېدل ده په دې 2-3 کالو کې مونږ ته اندازه وشوه چې کوم ځای کې څه مسله ده، څنګه یې دا حل کول دي. نو د هغې لپاره انشاءالله زمونږ پلانینګ دی، مونږ به هوایي کارمان نه کوو، مونږ به انشاءالله ټول ملګري په کینو په پلانینګ باندې او د دې مسلو حل به د خیره سره وباسو. د اریګیشن کار به دلته دی سټارټ دی، روډ دی، هغه باندې به کار کېږي. د جبر په هایر سیکنډري سکول باندې دا کار سټارټ دی او دا به یو ښکلې مونږ به کوشش کوو چې د دې قوم په فایده کې کارونه وکړو او هغه لوټ مار او ګنډکپي د هغې زه ټولو ته اوس د دې ټایم نه وایم چې زه ټولو ټیکهدارانو حضراتو ته وایم، زه ډپارټمنټ محکمو ته وایم، اکسین ته وایم، هغه ته ما بیګا جواب لیږلی چې آینده دپاره تا چې کم حرکتونه کړلي د هغې تا ته معافي نور خپل قبرت دوست کا او د دې عوام نور ډېر عوام ذلیله کوه او خپل کار په وخت باندې کوه. د دې داسې نه چې بل وسته د دې ځای نه په بېعزتۍ باندې ځي او بیا مونږ ته هم ځان ښه نه ښکاري او تا ته هم نه ښکاري. نو زما درخواست د ټولو محکمو ته دی چې خپل کار ښه ټیک ټاک شروع کړئ، نورې ګنډکپیانې منکپیانې ختم. پولیس ته مې درخواست دا دی چې لکه بیا به د هغه نه کوئ وروره، زمونږ دا تاسو چا سه هېچ چا سم څه دښمني او څه دغه نشته، نفرت او یا څه مسله نشته، خو په کوم ځای کې چې د عوامو تذلیل کېږي، کوم ځای کې چې عوام ټارچر کېږي، خلکو ته تکلیف رسي، کومه محکمه یې رسي، هلته بیا زمونږ د هغې ښکاره درته ویل چې هلته زمونږ بیا جنګ دی د هغو سره. مونږ عوامي خلک یو، مونږ عوام منتخب کوي، مونږ به د عوامو په سر باندې جګړه هم کوو، کوټ تمزو، هر یو شی کوو به د خیره سره. او د دې نه علاوه میں اردو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں.